دا څوارلس پارټۍ چې دي دا ټولې موږ ته د یو شي انشاءالله تعالی دا 3 MP ګان یو MNA موږ پاکستان تحریک انصاف له په تحفه کې ورکړو کنار خاندان د هغوی بچي او کامران کو د جان او کو د مال قرباني راځي انشاءالله خپل ځان به قرباني تاسو له کامیابی انشاءالله راوړي تاسو سرونه به وکړي د تېر 15 کالونه دا خاوره چې د ترقیاتي کارونو نه محرومه پاتې ده خو الله مو کرا کړه انشاءالله تعالی د بونیر تقدیر به بدلوم او تاسو به وایئ چې موږ د بونیر داسې بچی لیږلی دی چې انشاءالله تا حیات به انشاءالله دې ته دغې خاورې خدمت دی او په دې ځای کې به ناست دلته به خدمتونه راوړي د پاکستان تحریک انصاف دا ویژن دا سوچ د عمران خان دا سوچ او عمران خان دا کامیابی چې ده انشاءالله دا به یقیني کوو او عمران خان اوس تاسو زمونږ مجبوري نه ده جوړه دا اوس زمونږ ضد جوړلی چې هغه موږ په دوتیایي اکثریت دوباره د دې خاورې وزیر اعظم جوړو او پاکستان له به ترقي راوړو د ټول لومړی ښځو عبدالحق صاحب علیزر خان باچا عمر حیات سوخان باچا او جاوید خان د هغوی د خاندانونو د هغوی د ملګرو د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې هغوی د پاکستان تحریک انصاف په قیادت باندې د عمران خان صاحب په ویژن باندې او د پاکستان تحریک انصاف د جنډې د سوري د لاندې زموږ سره د ملګرتیا اعلان وکړو نو زما سره داسې الفاظ نشته چې په هغې کې زه ستاسو شکریا ادا کوم خو د رب نه به دا سوال کوم چې الله تعالی دې مونږ او زمونږ دا مشران ستاسو په دې امیدونو باندې پوره راولي چې ستاسو اعتماد ته ضرر ونه رسي زما عزتمندو دا خاوره د چا نه پټه پناه نه ده دا ماضي او دا چروړی د چا نه پټ پناه نه دي چې د سیاست نه هټ کر زمونږ ستاسو کومه رشته ده زمونږ د پلار او د نیکه کومه رشته پاتې شوې ده نو الحمدلله هغه یو طاقت جدا کولی نشي او زما امید د ربه دا دی چې څنګه زمونږ مشرانو په دې خاوره کردار ادا کړی دی څنګه زمونږ نیکه دی الله وبخي د دې خاورې سره محبت لرلی دی څنګه زما والد صاحب په دې خاوره باندې ستاسو سره خپله مینه خلوص لرلی دي هغه کوشش زما دا دی چې د هغوی دواړو هغه ریکارډ زمات کړم او تاسو ته ثابت کوم چې تاسو مشران ووایئ چې د هغوی کشر را رسېدلی دی او د دې خاورې خدمت ته ولاړ دی زما عزتمندو زما مشران ماته یو خبره کوي چې په خاندان کې ماته سیاست حواله شوی دی نو ماته دا یو آواز شوی دی چې د بونیر دا خاوره چې ده دا موږ تا ته سپارو او د بونیر د دې خاورې خدمت په داسې کوي لکه څنګه چې عبادت کوي او کنه په کوم ورځ باندې ته د چنار د خاندان د نقشه قدم نه په سیټ باندې لاړې نو موږ به حق کړی او الحمدلله نن زه په فار سره دا خبره کوم چې دلته زما د پلار د نیکه همزولي مشران به ناسي دا نوجوانان رونه به ناسي چې کوم نقشه قدم ما روان کړی دی الحمدلله تاسو به هم پای باندې فار کوئ چې زموږ بچي زموږ ورور په هغې نقشه قدم روان دی او انشاءالله بونیر دې خاورې له به ترقي راوړي زما عزتمندو دا خبره د چا نه پټه نه ده چې پاکستان تحریک انصاف د دې ملک په سطح باندې یو درنه پارټي ده یو مضبوط قوت دی او هغه زموږ ستاسو مشر عمران خان صاحب د آیین او د قانون د بالادستۍ سوچ کړی دی د جمهوریت مضبوطېدو سوچ یې کړی دی د پاکستان د ترقۍ سوچ یې کړی دی د پاکستان د فارن پالیسۍ مضبوطېدو سوچ یې کړی دی زمونږ اوورسیز پاکستان چې زمونږ ستاسو د زړونو ټوکلې دي کوم بچي مونږ بهر ملکونو ته لیږلي دي د هغوی د مفادو سوچ یې کړی دی او نن الحمدلله هغه خلک زما هغه اوورسیز پاکستانیان رونه مشران کوم چې به زه 2015 کې ملیشیا ته تللی په چکر باندې او امبیسۍ مې ته به یو قطار ولاړو په روډونو باندې به خلک ناسو نن د عمران خان صاحب ستاسو زموږ د برکته چې زموږ لیډر دی نن هغوی له هغه حق ورکړی دی چې امبیسۍ ته لاړ شي
دنه د ایسی په رومونو کې ناسي خپل انتظار ته او چې نمبر راشي نو هغه عزت ورکړي لومبي ولا ټوکن ورکړي پاسپورت ورکړي او هغه روډونه ختم کړو هغوی ته په ایمبیسۍ کې دنه حال جوړ کړی دی په عزت طریقې سره پاکستان زموږ هر یو مسافر نور ناست دی زما عزتمندو دا د حقیقي لیډر نشانی ده دا د حقیقي لیډر نشانی ده چې هغه د خپل قوم پر یاد واوري د خپل قوم سره ودرېږي د پاکستان د ترقۍ سوچ وکړي د پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي او نن زموږ ستاسو د مخې زه په هر شمولیت کې دا خبره کوم او دا به بنیر ګوټ ته دا خبره رسوم چې په پنجاب کې کله الیکشن و یو زنانه الیکشن له راغلې وه او ماښام شو هغه واپس نه وتلي میډیا وال ته تپوس وکړو چې ته خو راغلې سار ولاړی الیکشن شروع دی د چا په حق کې به ووټ ورکړی هغې وله جواب ورکړو چې زه ووټ له راغلی یم چې هر ټایم مې نمبر راځي د عمران خان د سوچ د فکر سره به په بیټ مهر وم پاکستان تحریک انصاف له به ووټ ورکړو ای صحافي ته تپوس وکړو وی ته په کوم بنیاد باندې د پاکستان تحریک انصاف سره ملګرتیا کوي چې د ماښامه پورې ناست دی هغې وله جواب ورکړو وی زما سره نوکره ده زما سره په کور کې کار کوي ما وی چې زه به تنخواه در کوم ته به موږ له کار کوې وی د هغې بچي وی زما بچو ته به ټیوشن کېدو په کور کې نو ما ورته وی چې دا خپل بچي دې راوله چې زما د بچو سره یو ځای چې استاد راځي چې ټیوشن ورسره کوي وی کله چې د هغې بچي رالو او زما بچي کېناستو ټیوشن شروع شو ما کتابونه وکتو او زه خپلو بچو له په لکاو روپو فیس جمع کوم او زما هغه مزدوره چې کوم کار ماله کوي وی هغه په سرکاري سکول کې وه وی چې کله ټیوشن شروع شو نو چې ما وکتو نو چې کوم کتاب زما د بچي و هغه کتاب چې د عمران خان سرکاري سکول له ورکړی دی چې د اعلی تعلیم نه واله د کتې غریب بچي او د مشر بچي او د امیر بچي به انشاءالله تعالی په یو کتاب باندې سبق وایي ما په ډک ډک وژړل چې نن نه بعد زما ووټ چې دی هغه به د پاکستان تحریک انصاف وي زما عزتمندو دغه شان دویمه واقعه چې نن ستاسو زموږ چې دا موږ څومره ناست یو زموږ په جیب کې صحت کارت د شناخت کارت په شکل کې پروت دی نن عمران خان هر غریب له دا حق ورکړی دی چې بغیر پیسو هغه هسپتال ته لاړ شي او هغه خپل علاج اپریشن دوايانې هر قسمه شی په یو شناختی کارت باندې والي زما اپریشن شي او 4 میاشتې مخکې په اسلام آباد کې ومه چې کله را سره یو ملګری میلاو شو د 400 د هغوی د مشر د لیور ټرانسپلانټ شي او د اینې او چې څنګه په اوښ کې راغی عمران خان ولا 80 لکه روپۍ چې د صحت کارت نه جمع کړی وي وی چې څنګه په اوښ کې راغی وی مونږ په دغه کې پاکستان تحریک انصاف کې نو مونږ د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتو وی چې پلان مې کله په اوښ کې راغی لومبې راته دا وینا وکړه چې بچو کور ته لاړ شي لومبې به د پاکستان تحریک انصاف جنډه په کور باندې ولګوي چې دا حق یې موږ راکړی دی چې نن 80 لکه روپۍ په ما باندې عمران خان د حکومت نه لګي زما عزتمندو داسې حکومتونه پکار دي داسې حکومتونه پکار دي چې د ملک د تقدیر بدلېدو سوچونه کوي زما عزتمندو نن پاکستان تحریک انصاف شاته ولې شو هغه کولا د آیین او د قانون بالادستي غوښته هغه جمهوریت مضبوطېده غوښتو هغه نیب اداره چې د مضبوطول غوښتو هغه ورسیز پاکستانیانو له حق غوښتو او هغه ای وی ایم الکترونیک ووټینګ ماشین چې کوم دی هغه غوښتو چې دانلای دې ختم شي په دې ملک کې خو انډیایي د افسوس سره دا خبره چې رژیم چینج راغی او هغه خلکو اعتراف وکړو کوم چې د پی ډي ایم د 14 پارټۍ ناست دي آن ریکارډ پرته له په ټي وي باندې چې کو عمران خان صاحب دا 2 کال حکومت تېرولې نو په موږ باندې داسې کیسونه چې موږ ټول به د جیلونو شاته پراته وو عمران خان به یوازې په دې خاوره پاتې او سیاست په خپل کوو دغه شان ایماندار سیاست دغه شان مخلص سیاست دا ډېر کمو خلکو ته میلاویږي او زما امید دی دربه چې انشاءالله تعالی د بونیر دا خاوره چې ده دا به د پاکستان تحریک انصاف سره د غر په شان باندې ودرېږي او دا تمه مې ده چې د چروړی دا خاوره په ماضي کې موږ له عزت راکړی دی
په الیکشن کې دلته ما 9.5 ووټ اخیستی دی. دا تاسو مال خپله وینه راکړې ده، دا تاسو مال خپل عزت راکړی دی. دلته زما مشر د چملې انور باچا ناست دی، دویم عنبر باچا دی مالا د بچي په نظر کتلی دی، مالا لاس راکړی دی. تاسو له دوی له دا ډاډګیرنه ورکوم چې د چنار خاندان د هغوی بچي او کامران کو د جان او کو د مال قرباني راځي، انشاءالله خپل ځان به قرباني تاسو له به کامیابي انشاءالله راوړي. تاسو سرونه به وچتئ. زما عزتمندو زه منتهب ممبر نیم، نه مو د مفادو سیاست کړی او نه دې د الله زموږ د مفادو سیاست وکړي. خپل وزیر اعلی صاحب د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې زما سره زما دورونه لاړو. یو CNW منسټر ریاض خان، یو ډیډک چیرمن فرجان باچا چې مونږ کېناستو د دې خاورې تکلیفات چې څومره تکلیفونه په تاسو تېرېږي دا ورته ووایي چې د تېر 15 کالو نه دا خاوره چې د ترقیاتي کارونو نه محرومه پاتې ده او هغوی موږ له محسوس پند راکړو. نن الحمدلله تاسو ګورئ، ما دوره نه ده کړې چې زه راشم چې وګورم چې دلته سړک شروع دی، دلته هینډ پمپونه شروع دي. دا تاسو مشران یې، تاسو نمایندګان یې، تاسو کامران یې، تاسو به په خپله نگراني کوئ. دلته الحمدلله تاسو ته په هر یو کوڅه کې، په هر ځای کې، هر کلي ته پرشر پمپې شروع دي، د اوبو سکیمونه شروع دي. دغه شان د لیل درې روډ دی، د شوایي روډ دی او زموږ د بخمېرې روډ دی، هغه منظور شوي پای باندې به اوس کار شروع شي. او دویم ټینډر ستاسو لپاره ما بل لګولی دی چې دا څومره روپۍ تاسو ولګولې، دا څومره کارونه روان دي. د دغې عمرې کارونه په 22 تاریخ باندې دوباره ټینډر ولګي انشاءالله تعالی. دا موضوع خاوره به دلته زه سرپرو کوم چې بغیر منتهب ممبر او که الله مقرر کړو انشاءالله تعالی د بونیر تقدیر به بدلوم او تاسو به وایئ چې موږ د بونیر داسې بچی لېږلی دی چې انشاءالله تا حیات به انشاءالله دې د دغې خاورې خدمت دی او په دې ځای کې به ناست دلته به خدمتونه راوړي. زه یو ځل بیا ستاسو د زړه کومې شکریا ادا کوم چې تاسو کومه مینه راکړه، تاسو کوم خلوص راکړو. یقینا زه ستاسو بچی یم، زه سیاستدان وروسته یم، خو زه سیاستدان جوړ شوی یم ستاسو په برکت باندې، ستاسو په دعاګانو باندې، ستاسو په جدوجہد باندې، ستاسو په کوششونو باندې، د دې نوجوانانو وروڼو په جذبو باندې چې زموږ جذبه یې راوچته کړې ده. تاسو موږ ته خپل نقش قدم ښوولی دی او انشاءالله ستاسو په دې نقش قدم باندې ما مخ په وړاندې ځم. د پاکستان تحریک انصاف دا ویژن، دا سوچ، د عمران خان دا سوچ او عمران خان دا کامیابي چې ده انشاءالله دا به یقیني کوو. موږ د بونیر په وساطت باندې زه ټول PDM پارټو ته وایم، یوې پارټۍ ته نه چې څوک ته یوې پارټۍ دعوه کوي، دا 14 پارټۍ چې دي دا ټولې موږ ته د یو شي انشاءالله تعالی. دا 3 MPA یو MNA به موږ پاکستان تحریک انصاف له په تحفه کې ورکړو چې دا ستاسو سیټ دی، دا ستاسو ګټه ده، دا ستاسو ویژن دی. او عمران خان اوس تاسو زموږ مجبوري نه ده جوړه، دا اوس زموږ ضد جوړلی چې هغه موږ په 2/3 اکثریت دوباره د دې خاورې وزیر اعظم جوړو او پاکستان له به ترقي راوړو. زه یو ځل بیا ستاسو زړه کومې شکریا ادا کوم. الله تعالی دې ستاسو زموږ اتفاق او اتحاد قایم دایم لري. دا کوم سفر چې موږ شروع کړی دی، کومه کشتۍ ته موږ ختلي یو، الله تعالی دې دا منزل مقصود ته په کامیابۍ طرف ته ورسوي چې موږ تاسو د دې خاورې خدمت په صحیح معنو سره وکړو. ډېره مننه، ډېره شکریا. او دا زموږ شمولیتونو مشران د دوی د زړه د کومې یو ځل بیا شکریا ادا کوم، دا ورله ډاډګیرنه ورکوم چې ستاسو بچی یم، ستاسو خادم یم چې په شپه او ورځ کې سم راځي نو د هغې سر زما سر ستاسو نه قربان دی، زما خاندان ستاسو نه قربان دی. انشاءالله تعالی مخ په وړاندې به ځو، پاکستان تحریک انصاف له به کامیابي ورکړو.